عزتمندو انسان په دنیا کې چې کله هم الله رب العالمین پیدا کړی دی نو د دې سره دا خبره تړلې ده چې اختلاف په د انسانانو په منځ کې راځي او الله رب العالمین د اختلاف د ختمولو دپاره او د اختلاف د حل کولو دپاره په قرآن کریم کې یو قانون بیان کړی دی او هغه قانون دا دی چې انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم کله هم چې د دوو مسلمانانو په منځ کې تنازع راشي مسله راشي دا ټول مسلمانان په خپل مابین کې وروڼه دي د دوی د اسلامي اخوت او د اسلامي ورورولۍ د بحال کولو دپاره به فاصلحوا بین اخویکم تاسو به د وروڼو په منځ کې صلح کوئ مصالحت به کوئ جرګه به کوئ د دې وجې نه دا جرګه او صلح د رسول الله صلی الله علیه وسلم به حیثیت پیغمبر او به حیثیت نبی او رسول په خپله کړې ده سیرت کې راځي چې نبی صلی الله علیه وسلم ته د بني عمر ابن عوف د قبیلې په باره کې دا خبر ورسېدو کان بینهم شر چې د دوی په منځ کې شر دی د دوی په منځ کې اختلاف دی رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل روان شو او هغه قبیلې له لاړې د هغوی په منځ کې صلح وکړه دومره وخت تیر کړو چې د مانځه وخت راغی نبي صلی الله علیه وسلم واپس رانغی بلال رضی الله تعالی عنه راغی او حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه ته فرمایل چې یا ابابکر نبی صلی الله علیه وسلم واپس نشو د مانځه وخت راشه خلکو ته جمع وکړه بهرحال هغه تفصیلي حدیث دی زمونږه مسله هم په دې کې ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به حیثیت رسول به حیثیت نبی د جرګمار په حیثیت باندې د مسلمانانو منځ له ورغلی دی او د صلح کار یې کړی دی نو دا سنت نبوي دي د چا په منځ کې صلح راوستل د چا په منځ کې جوړه کول دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت دي دویمه خبره چې کله هم د چا باره کې جرګه کي الله رب العالمین په قرآن کریم کې فرمایي ولمن صبر وغفر ان ذلک لمن عزم الامور یو سړی دی د چا سره مسله ده دی د انتقام او د بدلې د اخیستو طاقت لري خو د دې باوجود دی صبر وکړي په دې کې د عفو او د معافۍ او د درګذر ماده وي الله فرمایي ان ذلک من عزم الامور دا د لویو کارونو نه دی دا یو ډېر لوی صفت دی چې انسان په خپل ځان باندې خپل نفس دا قابو کړي صبر وکړي او د انتقام نه خپل نفس واړوي موسی علیه السلام الله رب العالمین ته فرمایي یا رب من اعز من عبادک الله رب العالمین ستا په بندګانو کې د ټولو نه عزتمن انسان تا ته کوم یو دی د ټولو نه محبوب بنده ستا څوک دی الله رب العالمین ورته فرمایي من اذا قدر غفر هغه څوک زما ډېر زیات خوښ دی چې هغه د چا نه د بدلې او د انتقام د اخیستو قدرت او طاقت لري او د دې باوجود دی ورته معافي وکړي نبي صلی الله علیه وسلم د خپل رسالت او د نبوت په مقاصدو کې یو خبره دا هم ذکر کړې ده چې الله رب العالمین د دې دپاره رالیږلی یم چې دا خلک د الله بندګۍ ته راوبلم او د شرک نه او د بت پرستۍ نه منع کړم او دارنګې نبي علیه السلام فرمایي بالعفو وصلة الارحام الله د دې دپاره رالیږلی یم چې خلکو ته د عفو او د معافۍ د باب وښیم دا تعلیم به ورکړم په دې وجه باندې عزتمندو نن سبا په دې معاشره کې که تاسو وګورئ په هر ځای کې مسایل دي اختلافات دي کوم علامات چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د قیامت ذکر کړي دي چې په اخره زمانه کې به قتل مقاتله ډېره شي جنگ به ډېر شي خونریزي به ډېره شي هغه مسایلو سره موږ او تاسو مخامخ یو لیکن هوښیار مشر هوښیار ذمه دار فرد هغه دی چې د خپل بچی خپل خاندان خپل قوم خپل علاقه او خپل ولس دا د اختلاف نه دا د انتشار نه دا د جنگ جګړو نه دا د بدامنۍ نه په امان کې او بر وخت د خپل بچو د مستقبل لپاره په صحیح طریقه باندې فیصله وکړي عزتمندو په دې موقع باندې موږ هغه فریقینو ته مبارکباد ورکوو شکریه هم د هغوی ادا کوو د رب العالمین په بارګاه کې د هغوی دپاره دعا هم غواړو چې الله رب العالمین د هغوی مزید د مصیبتونو نه د آفتونو نه په امان کړي کومو مشرانو چې په دې کې منډه والې ده ټایم یې ورکړی دی وخت یې ورکړی دی او په دې کې هغوی ستړې کړې ده الله نه دعا کوو چې الله دې د هغوی ستا ستړي په خپل دربار یې لږې قبول او منظور کړي او زموږ دا موجوده ناسته چې دا د دو فریقینو په منځ کې د جوړې خبره ده فریق اول فرزند مرجان علي خان مرحوم چې
دا هغه نوم دی محمد جان. دویم فریق ارشاد خان دی چې څه قسم فیصله مشرانو کړې ده دوی به هر اړخ ته کتلي. انشاءالله په دې کې به د فریقینو خیر وي. الله نه دعا کوم چې الله رب العالمین دې دوی ته په دې فیصله باندې خوشحالي نصیب کړي. الله رب العالمین دې په دې کې خیر او برکت واچوي. دا دې زموږ ستاسو ټولو نه راضي شي. اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين. بسم الله الرحمن الرحیم. چې سلام داسې تاسو وایي مونږه ایمان راوړې په دې کتاب باندې. دا کتاب د الله د طرف نه حق او سچ کتاب دی. الله حاضر ناظر دی. مونږ یو بل ته معافي وکړله. آینده دپاره به په خپل زړونو کې یو بل هېڅ قسمه دشمني بغض حسد نه لرو. دعا وتناول كبير الشاكرين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه. الله تعالى دې چې څنګه معفو کړله خدای په دې ته معفو کړي. الله نبي وګړي ګناه معاف کړي. الله دې جرګه کې چې کومه خلکو منډې وهلې دي صلح کړي. خدای ته د هغې هر قدم په تله د لګیا کې واچولی او الله تعالی ټول ډېر جزای خیر ورکړي. او الله د دوی په لاس باندې زموږ په لاس باندې د ډېرو مسلمانانو شکر راولي. او الله تعالی زموږ د دې معاشرې نه الله دا دشمنۍ ختمې کړي. الله دا اختلافات ختم کړي. الله زموږ د ټولو ورورولي نصیب کړي. الله دلته دې جمع جرګې ته چې څوک راغلي دي که دا علما دي که دا امیان او مشران دي کشران دي الله د ټولو له جزای خیر ورکړي. الله دلته چې دا کوم ملګرو اکرام کړی دی خدای دوی له هم جزای خیر ورکړي. زموږ د ټولو آخره خاتمه په ایمان کې وصلی الله تعالی علیه Ser ustad odgovoril, neče odgovoril, da je hodil چې ملګرتیا کړې هغې هم راشي چې پسې سره ورته لاړم شي. زما محترم ملګرو ورنن زمانه ډېره عجیبه ده. د دې نه لس کاله وړاندې د خلکو ژبه ژبه م وه او د خلکو لوز لوز هم و او نن نه ژبه شته او نه لوز شته. خلک د قرآن د پاسه چې څه کوي او خلک د جومات د پاسه چې څه کوي او خلک د جرګې د پاسه چې څه کوي قسم په خدای که دا په ایمان کې شته او دا په اسلام کې شته. او موږ ولیدل ځکه تاسو ټول د دې چارسدې خلک یې ټول د دې علاقې خلک یې موږ ولیدل چې خپله خبره هغوی بلکل هېره کړه. خپل لوز هغوی بلکل هېر کړه. خپله جرګه یې هېره کړله. ګوره خپل واپس خپل دین ته راشئ، مذهب ته راشئ، خپل پښتو ته راشئ، خپل هغه د رسم جرګې او د خپل جومات او د حجرې هغه محفل ته راشئ. مه ځئ هغه طرفونو ته چې کوم زمونږ د هلاکت او د بربادۍ سببونه دي. په هر صورت زه د دغې دواړو فریقینو خدمت کې دا درخواست کوم چې هغوی دې راشي.